صرف پچا میانیږي دا کم خلق چې وایي چې رسول الله سره به داسې مینه کوي داسې مینه به کوي دغو خلکو نه زه وړه غونې پوښتنه کوم چې یو آیت وښایه چې الله ویلي وي چې رسول سره مینه وکړه قرآن خو د دې نه ډک دی چې رب العالمین بار بار مسلمانانو ته وایي چې د الله سره محبت وکړئ د محمد مصطفی سره محبت وکړئ زه داسې ملا ته وام زه داسې عالم ته وام په سترګو ړوند شي په ژبه چاړه شي ته د الله کتاب نه ګوري ته لغونده کې لسمه سپاره راواخله ته قرآن کولاو کا سورة التوبه راواړوه او په سورة التوبه کې څلېرویشتم آیت راواړوه الله په څلېرویشتم آیت د سورة التوبه لسمه سپاره کې وایي اے مسلمانانو د پلار نه زیاته مینه الله او رسول سره وکړئ اے مسلمانانو د ښځې او د بچي نه زیات محبت د الله او د الله رسول سره وکړئ موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې ورننوځو قسم بالله دی خپل دین نه ځان خبرول دي نن د نټ په سترګه باندې هغه فتنې لګیا دي یو ملا لګیا دی ښه د مدرسې نه فارغ دی عالم دی درس و تدریس د قرآن او د سنت د خپل وس مطابق کوي او هغه عالم هغه په منبر ناس شیخ الحدیث یا مفتی صاحب په منبر وی ما ته اړو په قرآن کې داسې آیت خولی نشي چې الله ویلي چې رسول الله سره مینه وکړه معنی دا چې رسول الله سره مینه څه حیثیت نه لري دا د دې پروفیتن دور زمانې د عالم حال دی د دې د عوامو به څه حالي حالن کې قرآن کولاو کا قرآن خو د دې نه ډک دی چې رب العالمین بار بار مسلمانانو ته وایي چې د الله سره محبت وکړئ د محمد مصطفی سره محبت وکړئ زه داسې ملا ته وام زه داسې عالم ته وام په سترګو ړوند شي په ژبه چاړه شي ته د الله کتاب نه ګوري ته لغونده کې لسمه سپاره راواخله ته قرآن کولاو کا سورة التوبه راواړوه او په سورة التوبه کې څلېرویشتم آیت راواړوه الله په څلېرویشتم آیت د سورة التوبه لسمه سپاره کې وایي اے مسلمانانو د پلار نه زیاته مینه الله او رسول سره وکړئ اے مسلمانانو د ښځې او د بچي نه زیات محبت د الله او د الله رسول سره وکړئ اے مسلمانانو د خپل کاروبار او د بزنس نه زیاته مینه د الله او د الله رسول سره وکړئ قل اعلانک اے رسول اللہ دے امتیانو تا ان کان آباؤکم و ابناؤکم کوي ستاسو پلاران و ابناؤکم ستاسو بچیان و اخوانکم او ستاسو رونه و ازواجکم او ستاسو بیبیانی و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ستاسو خاندان ستاسو مالونه کچریدا پدی پوزیشن کی کہ احب الیکم من الله ورسوله تا د الله نه مینه زیاته مال سره وکړه تا د الله نه زیاته مینه د اولاد سره وکړه ورسوله یا د خپل پیغمبر د مینې نه زیاته مینه ښځې او بیبي سره او لور او زوی سره وکړه فتربصوا الله وی بیا خو د الله د فیصلې او د عذاب انتظار وکړه معنی د آیت دا شوه چې که د الله او د رسول سره د مینې نه احب الیکم من الله ورسوله کتا ته د الله او د رسول د مینې نه ښځه او بچي ګران وي نو بیا خو د الله د فیصلې او د عذاب انتظار وکړه دوم اے منکرین حدیثو اے فرویزی طبقو دا د سورة التوبه آیت د هر منکر حدیث په مخ باندې سپېړه ده که د الله او د رسول محبت زړه ته نه وردن نه کوې که د رسول الله د حدیث تابعداري نه کوې که د رسول الله حدیث په عقل او په دې پلاستیکي مذهب باندې تلې او فورا نه تسلیمې نو د قرآن فتوا د فتربصوا حتی یأتی الله بامره د الله د عذاب په انتظار اوسئ اے پرویزیانو الله به دنیا کې هم تاسو ذلیله کوي او آخرت ستاسو د ذلت ځای دی ځکه تاسو د محمد مصطفی پسې خان دی او د محمد مصطفی پسې مذاق داسې دی لکه رب العالمین پسې مذاق
او قرآن د دینه ډک دی چې رسول الله سره مینه وکړه. همدغه قرآن راواله سورة الاحزاب 20 سپاره او 6 آیات راواله. الله فرمایي النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم. خلق او مؤمنان چې ځان سره کوم مینه او محبت کوي د دې د ځانونو نه زیات حق محمد مصطفی په مینه او محبت کې لري. دا قرآن ته نو کتلې د انکار حدیث پرټ لګولو دی د الله د قرآن نه مخ واړو. و یرا د رسول الله سره په محبت څه دلیل نشته. ګڼ احادیث د رسول الله په محبت باندې دلالت کوي. تا خو تر اوسه وې زه هغه حدیث نه منم چې د قرآن خلافي. نو د محمد مصطفی سره د محبت کول احادیث خو د قرآن موافق دي، دا خو د قرآن خلاف هم نه دي. نو تا خو وې چې د قرآن خلاف نه هغه حدیث منم، اوس ولې د رسول الله د محبت نه انکار کې؟ انکار د قرآن نه کې، انکار د محمد رسول الله د حدیثونه کې. دغه رضی سورۃ التوبه 11 سپاره 120 آیت کې الله فرمایي ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. مؤمنان با د خپل ځان نه زیات من رسول الله سره کوي او خپل مینه به کمی او د رسول الله مینه به زیاتی. داسې بنی چې ځان له رغبت او محبت زیات کی او رسول الله ته مینه کم کی. د دې آیاتونو مطلب دا دی چې رسول الله د ډیر محبت لایق دی، د ډیرې مینې لایق دی. او دای د منافق صفت ګرځولې ده چې رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. د منافق کار دا ده چې دی د رسول الله د محبت نه خلق منکی، یصدون عنک. دیو جن زداوان د قرآن په اصطلاح کې قطعی منافقین چې دي نو هغه منکرین حدیث او پرویزیان دي چې د رسول الله د مینې نه خلق منکی. نو عرض مې دا کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دا د مسلمانانو شیوه ده، دا د مسلمانانو حسن دی. د زړونو کې دا خبره وردن نکو چې بس دا زما فیصله ده چې زه به کله په اوجره کې به خلکو ته ښیم چې زه به رسول الله ماین یم. کله کله په کور کې غیرت کوه، خپل ښځو بچو ته ښایه چې زه په رسول الله ماین یم. کله په مجلس کې په ملګرو کې د رسول الله په خبره غیرت کوه او ملګرو ته ښایه چې زه په رسول الله باندې ماین یم. کله کله په بازار کې په رسول الله باندې غیرت کوه او د بازار خلکو ته وایه چې زه په رسول الله ماین یم. کله د مولانو او د شیخانو مقابله کې رسول الله اخلا او په رسول الله غیرت کوه او شیخانو پیرانو بزرګانو مولانو ته ښایه چې زما د هر سنه تر هغه بغاوت ته تر سوچ دا خلق د محمد رسول الله تابع شوی نه. جن کې هر ټیم غیرت کوه پر رسول الله، کله بازار کې کله